نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ناظرین کرام، زه تاسو ته د نن د یو صحابي سخاوت هغه میلمستوب والا واقعه بیانوم چې هغه میلمستوب اجن الله پاک هغه تعریف په قرآن شریف کې فرمایلی ده. یو ورځ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مدینه کې موجود و، نو څه میلمانه رالو. بیا پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ چې دا میلمه به څوک کور ته بوځي. یو صحابي لاس اوچت کړ چې ای د الله رسوله دا میلمه به زه کور ته زه بوځم. چې کله دا صحابي دا میلمه کور ته راوستو، نو خپل کور والا ته ویل چې ما خو میلمه راوستی ده پیغمبر علیه السلام نه، کور کې څه شته؟ نو دغه صحابي کور والا ورته وایي چې دومره شته چې دغه کوم میلمه دی وخوري، خو موږ ته پاتې کېږي نه. کور والا ډېر پریشان شو، صحابي هم ډېر پریشان شو چې الله رسول میلمه دی، ما خو الله رسول راغوښتی ده. نو میلمستوب بیا کوو. نو بیا صحابي ورته ویل کور والا ته چې کله ته د میلمه ته سالن کېدې، څه خوراک کېدې، نو ته به راشې، ته باندې چې دا ډیوه به بلېدنو باندې راشي. نو هغه کله ته بلې را بلې، نو هغه به تا نه مړه شي. نو چونکې هلته صحابي چې کوم میلمه صحابي د مخامخ به خوراک پروت، یا به خپل خوراک کې زه هسې خوله ورسره چاکومه، خو زه به خوراک نه کوم، داسې ترکیب به وکړي. نو هغه کوم کور والا وایي صحیح ده، چې کله خوراک یې ورته کېښود هماغسې معامله وشوه. نو هغه کوم کور والا صحابي والا چې کوم کور والا وه، هغه ډیوي په باندې راله، ډیوې چې کله بله نو هغه ته مړه کړه. او صحابي چې کوم میلمه و هغه بس خوراک شروع کړو، او دا صحابي ورسره بس خوله چکا کوله، داسې ورته لګېده چې میلمه ته چې دا ما څه خوراک کوي. نو کله چې هغه میلمه صحیح خوراک وکړو، ترتیب مرتیب برابر کړو، نو بیا نه بعد هغه کور والا چې راله، نو هغه ډیوې بله کړه. نو چونکې دواړو خوراک کړی و، یو صحابي خو کوم میلمه و هغه صحیح خوراک کړی و، او صحابي خو چونکې بانه جوړه کړې وه، د خاطر چې دا میلمه صحیح خوراک وکړي. په ده حال کې به شپه تېره شوه. چې کله صحابه شو، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د صحابي راوغوښتلو چې تا شپې څه کړي دي. نو یا الله رسوله به پوره واقعیت ورڅخه وکړه. نو بیا الله رسول ورته وویل چې تا خو تعریف قرآن کې راغلی ده، یؤثرون علی انفسهم ویؤثرون علی انفسهم، چې ترجیح په بل چا باندې کوي، ولو کان بهم خصاصه، اگر چې څوک بو کوي، اگر چې دا ډېر زیات وږی. ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، دا آیتونه ته باره کې راغلي دي. نو ده نه پته لګي چې میلمستوب کول پکار ده، چې څوک میلمه راشي تروش تنده نه بلکې کولاو تنده. پښتو معاشره کې وایي که نه متل ده چې کوم کور ته میلمه راځي، کور ته الله پاک برکتونه رسي. وما علینا الا البلاغ المبین.